تخفیف اخروی دی. بیا جواب دی د شبهې چې هغه تعلق لري د اولی دعوی سره صداقت د قرآن باندې. علم یرو ولای دی نګوري کم اهلکنا څومره منګه هلاک کړي دي قبلهم مخکې د دیونه من القرون پیړو والا ډېر کلو والا لای منګه هلاک کړي. انهم الیهم لا یرجعون چې خیننا دویا الیهما دې کلو والا ته لا یرجعون واپس نه دي راغلي. دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې ارواح د مړو ارواح دا واپس نه راځي بیت کونونو ته. امام قرطبی رحمه الله دې آیت کې رد دی. من زعم ان من الخلق من يرجع قبل القیامه بعد الموت چې دا څوک عقیده لري چې د مخلوق نه څوک اوپات شي د قیامت نه مخکې یا بیرته دنیا ته روح را واپس کیږي. نه لای انهم الیهم لا یرجعون نه دي راغلي لای دی ورته واپس. وان کل لما جمیع اللدین یقینا لای دا ټولو لما جمیع اللدین دا ټول الله ویا زمونږ خواته محضرون حاضر بکړی شي. دا اینا مخفل من المثقل دی او ما بعد د دین مرفوع دی بنا بر ابتدا او لفظه د لما جمیع دا خبر دی عمله د دې باطل دی وی او لما د تاکید د پاره دی او ما زائده ده. اصل کې عبارت داسې دی وان کل یقینا دا ټول لما جمیعون هر کله چې زمونږ خواته لدینا دا ټوله زمونږ په خوا کې به محضرون حاضر کړی شي. او بعد ویا چې دا ان دا نافیه دی او لما په معنا د الا دی بیا به داسې معنی کې وان کل ندی دا ټول لما جمیعون مگر دا ټول به لدینا زمون خواته محضرون حاضر کړی شي. دلیل عقلی ویول وایت الله ملای نخدا دیولرا الارض زمکا المیتا وچا احیینا هلای منگی را تازه کو اخرجنا منها و منگا رو باسو منا داغینا حبا دانی فمین ولای باز داغینا یا کلونا دا خلکی خوری. سلورم دویم دلیل وی وجعلنا فی علای منگا پیدا کری دی فیا پدیزمکا کی جناتین باغونا من نخیلین دا کجورو و عنابین او دانگورو و فجرنا فیها او منگا روانی کڑی لای فیا پدیک من العیونی دا چینونا لیا کلو دا دا پرا چیوی خوریا من ثمری دا میو دا باغونونا و ما ملتو او ندی کڑی لاوی دی لرا ایدیهم لاسونو دا دیو افلا اشکرون لای دیا شکر نو بس. دریم دلیل وی سبحان الذی پاک دی غزاتا خلق الازواج چې پیدا کړی دیا قسمه قسم جوړی کلها ټولی مما باز داغینا تنبت الارض راټکی ازمکا و من انفسهم او د دیو د نفسونونا و مما باز داغنه جوړی دی لا یعلمونا چې دی نه پیجنی. سلورم دلیل وی وات اللهم اللیل والله نخدا دیو لرشپا نسلخ منه النار منگا رو باسو داغین ورزا فیدا مظلمون اچانکا پا دی بانی تیار شی اندیا پا تیار که داخل شی و شمس و نمرا تجری روان دی لمستقر اللہ دفارا دا وقت مقرر. حدیث کی رازی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم متویا بازارا نمر ډوب شوی اتدری اين تذهب دا ته پته ده چرته ځي. ابو ذر ما ته اله د الله رسول الله او د الله رسول ته پته ده. وی رسول الله فرمایله چې تذهب حتا تسجد
تحت العرش دا لاړ شي د عرش د لاندې سجده وکړي دغه یا مستقر دی او بیا د الله نه اجازت غواړي سباله چې راخیږي بعد یا مستقر د دې قیامت دی والشمس والقمر تجري روان دی لمستقر الله د فاره د وخت مقرر خپله ذلك تقدیر العزیز الحلیم لای دا اندازه دا د زورور او پوهه ذات والقمر سپوږمۍ قدرناه منګ اندازه لګولې دا منازل د برجونو حتی تر دې پورې عاده دا واپس شي کالعرجون القدیم په شان تا دغه خرانګې زړې دا ګوره لاوله تازه نوي وي نو هره ورځ دا په خپل برج کې راخیږي د دې یو کم دېرشه شراګا دي برجونه دي لا شمسو نه دی نمره ینبغي لا چې لاندې باسي دی لره سپوږمۍ ان تدرک القمر چې لاندې باسي دی لره سپوږمۍ دا نه ده چې په تیزه مخکې شي د سپوږمۍ نه یا سپوږمۍ د نمر نه ولا اللیل او نه ده شپه سابق النهار غالب کیدونکې په ورځ باندې وکل دا ټول فی فلک یسبحون دا په خپله چراګا کې لامبو وهي واتو لهم پنځم دلیل وایي واتو لهم الله نښه دا دی ولره ان حملنا ذریتهم چې موږ الله ویا سواره کړله ذریتهم بچي د دیو فی الفلک المشحون با کښتیه ډکه کې دلته ذریه دی خو د ذریه نه مراد دلته آبا دي آبا پلرونه دا څه کړي سواره کړي د نوح علیه السلام سره کښتۍ کې او دا لفظ د ذریه دا مشترک دی د په معنا د آبا هم راځي او دارنګه په معنا د ذریه هم راځي دا اولاد نو دا بچیا د پلرونه په ملاګانو کې نو دا بچی سواره کړي ځکه چې کم پلرونه او د هغې په ملاګانو کې دا بچي وخلقنا لهم الله منګه پیدا کړي د دې ولره مې مثلي په شان ته دغه کښتیه ما هغه یرکبون چې د یا سورلي کوي په هغې باندې وای نشا لایکو منګه وغواړو نغرقهم موږ به ډوب کو دی ولره دا نفي اوس شفاعت قهریه کوي د چا زوره لای په موږ باندې نشته نه ستا د معبود شته دی نه دی د ولي شته نه دی د پیر شته خو موږ وغواړه لا ویه نو ډوب به کو دی ولره فلا صریخ لهم نه به یا دی ولره فریاد رسته ولا هم ینقذون او نه به دی ولره ینقذون چې بچ کړی شي الا رحمه مگر الله ویني ډوبو الا رحمه دا رحمت دی منا زمونږ د طرفه ومتاعنا حین او فایده دا یو وخت پورې امام قتاده د مرګه پورې واذا قیل لهم کله چې ویلی شي دیو ته اتقوا ویرېږئ ځان بچ کیا ما بین ایدیکم ما چې مخې ستاسو ته دیه مراد نه قیمت وما خلفکم ما چې وروسته ستاسو نه دیه مراد نه دنیا نو دنیا سره مینه مه کوه آخرت ته توجه برابر که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الدنیا مدبره والآخرت مقبله دنیا شا کړې ده او آخرت را مخ کړی دی فکون ابناء الاخره ولا تکون ابناء الدنیا د ځان نه د آخرت بچي جوړ کیا د دنیا بچي د ځان نه مه جوړوئ لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي وما تاتیم ملای نه راځي دیو لره من آیتین څه نښه من آیات ربیم د نښو د رب د دیونه الا کانو عنها موردین لیکن والله وی دی د هغې نښې نه مخ اړوونکي دای معرضونو له زوره نه ورکړه وسه مستهزئینو له ورکوي واذا قیل لهم کله چې ویلی شي دیو ته انفقو ولګوئ مما بعضې د هغه مال نه رزقکم الله چې درکړی دی الله تعالی تاسو لره قال الذین ویل به کسانو کفرو چې کفر یې کړی للذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی انطعمو آیا منګه خوراک وکړو من په چا باندې لو یشاء الله خو خوښه وی د الله اطعمه نو خوراک به یې کړی وی په دی باندې
دا کلام یا د دیو په حقیقت باندې حمل دی، یعنی حقیقت و چې الله نه دی ورکړی نو موږ له څه ورکو، لیکن دا خبره خو حقه ده، لیکن اراده په د باطله ده. دې ته وایي کلمت الحق ارید به الباطل، خبره د حقه خو اراده د باطله ده. لکه موږ پښتانه و اخرى او ډکش، نو دا دواړه مقصد یو دی، خو دا یو بې ادبي ده او دا بله د ادب ټکی دی. نو دیو له دعوت ورکړه شو د الله په لاره کې د مؤمنانو باندې مال ولګوئ، وی دا د الله نه دي خوښ، خو د الله خوښ وی ویل الله به پې خوراک کړی وي. صحیح ده، الله وله نه ورکوي، الله نه دی ورکړی، ستا خبره ټیک ده، خو ته خو پسې استهزا مه کوه که نه. نو دی پسې دا کلام استهزاءن وکړو، دی پسې ټوقې وکړلې. این انتم نه وی تاسو الا فی ضلال مبین، مگر په ګمراهۍ ښکاره کې وی. ویقولون وایي دی دا زورنه منکرینو لره د بعث بعد الموت له. ویقولون دی وایي متى هذا الوعد، کله به یا دا وعده د قیامت، ان کنتم صادقین کو تاسې وی رښتینې. ما ینظرون الا صیحة واحده، ما ینظرون دا خلکه انتظار نه کیا الا صیحة واحده مگر د یوې چغې. مراد تېنه نفخه اوله دا د پناه ده. تاخذهم وبنیسي دیو لره وهم یخصمون، او دی با مشغولویه په تجارتونو کې. خصومات ای دی با مشغوله په تجارت کې. فلا ستیونا طاقت بنه لري دیا توصیه د وصیت کولو ژوندو ته، ولا الی اهلهم یرجعون، او نه به دیا راواپس شي خپل اهل ته، خپل کور ته هم نشي راواپس کېدلی. په کم ځای باندې وي په هغه ځای کې به د باندې قیامت. اوس دویمه نفخه وایي ونفخ فی الصور، او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. فاذا هم نو اچانک دوی به من الاجداث د قبرونو نه الی ربهم را خپل ته ینسلون ورزغلي، منډې به وایي. او د دوانو نفخو په منځ کې 40 کاله فاصله ده. یو نفخه به وشي د فاره د فنا د عالم، بیا به 40 کاله پس بله نفخه وشي، بله شپېله، بیا به خلک د قبرونو نه راواپس شي، او ارواح به دا به بدنونو ته بیرته واپس شي، کوم بدن چې الله دنیا کې ورکړی دی ولره. قالوا وای بدیا یا ویلنا هی افسوس دی منګه لره، من بعثنا من مرقدنا، چا را پاڅولو منګه د خوب د ځای نه. مرقد دا ویلی کېږي د خوب ځای ته. چا را پاڅولو منګه د آرام د ځای نه. هذا ورته به وویلی شي دا قول یا د ملائکو دی یا د مؤمنانو دی. هذا ورته به ویلی شي دا ما هغه ورځ دا وعده الرحمنو چې واده یې کړې ده مهربانه باچا. وصدق المرسلون، او رښتیا ویلي لېږلی شوو انبیاو. ان کانت نبی دا الا صیحة واحده، مگر یوه چغه بی. فاذا هم اچانک دی به جمیع لدینا، دا ټول بلای زمونږه خواته محضرون، حاضر کړی شي د پاره د حساب. فالیوم لا نن ورځ لا تظلم نفس، ظلم به نشي کېدلی لا ویا په یو بنده باندې چې د ده نه عمل کم شي، شیئا د څه څیز، ولا تجزونه، او بدلا به نه درکولی شي الا ما کنتم تعملون، مگر دا څه چې تاسو عملونه کول. ان اصحاب الجنه، یقینا جنت والا به بشارت ورکړي مؤمنانو لره. ان اصحاب الجنه لا، یقینا جنت والا اليوم نن ورځ فی شغل فاکهون، دی با په هغه مشغولتیا د نعمتونو کې وي، فاکهون خوشحالي کوونکي به وي. هم دی با وازواجهم، او تختره کې د دوی به فی ظلالنا په سور کې به علی الارائک په تختو باندې به متکئون ډډې والی وي. لهم دی ولره به فیها په دې جنت کې فاکهه میوې به، ولهم او دی ولره به ما هغه څه یدعونه چې دی غواړي.
سلام یقال سلام وتبویل شیا سلام سلام دی ویا پتاس دا سلام څوک یا الله قولا دا وینا دا من رب در رب رحیم رباننا اعلان بوشی وامتازو اليوم جدا دی شیا مجرمان نن ورځ وامتازو جدا کیا اليوم نن ورځ ایها المجرمون مجرمین لرا علم احد الیکم آیا لوز نو کړی ما ستاسو سره په ژبو د انبیاو یا بنی آدم یا اولاد د آدم الله تعبدو شیطان چې بندگی مه کوئ د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره وان اعبدوني او زما عبادت کوئ هذا صراط مستقیم دا د لاره برابر او نیغه ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقینا د شیطان گمراه کړي ستاسو نه جبلنا خلق کثیرا ډیره جبلا خلقا کثیرا قطاده ویا جموعا کثیرا کلبی ویا امما کثیرا ډیر جماعتونه ډیر امتونه ډیره خلق امتونه دای گمراه کړي افلم تکونو تعقلون آیا نوی تاسو چې د عقل نم کار اخیستی وي هذه یقال لهم او به ورته ویلی شي هذه جهنم دا جهنم التي جهنم دی کنتم توعدون چې ستاسې واده کولی شي ستاسې واده کولی شوه دنیا کې اصلاحها ننوځئ دې ته الیوم نن ورځ بما په سبب او د وجې د هغو ګناهونو نه کنتم تکفرون چې تاسو کفر کولو الیوم نن ورځ نختم علی افواههم موږ به مهر ولګو ویا په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم الای موږ سبا خبرې کوي لاسونه د دیو دا شهادت دی د دیو د اندامونو په دی باندې پخپله وتشهد ارجلهم او ګواهي به ورکوي د دیو پښې بما په هغه څه باندې کانو چې د یکسبونه کولو به یې خپل اندام به په تا خپله ګواهي ورکړي حدیث کې راځي الله قادر دی په دې باندې چې اوس یا طاقت یې ښه د الله په ژبه کې د کلام او د خبرو دقه ربه طاقت کې دي په لاس او پښه او په نور اندامونو کې د خبرو ژبه به بندوي ځکه دا به بندوي روات کې راځي د قیامت په ورځ به بنده ویه حدیث کې راځي انی لا اجیز علی نفسی الا شاهدا منی یا الله زه د چا ګواهي نه منمه ما سوا د خپل ځان نه ملائک به د دا رجسټر راوړي دا د عملونه دي وګوره پلانی ورځ دې دا کړی پلانی دې دا کړی پلانی دې دا کړی دی دا وایي خدای دې نه کړي ما کله کړي ښه بیا به ملائک ګواهي وکړي موږ د باندې ګواهي کرامن کاتبین او یا ستاسو ګواهي نه ښه الله وایي د چا ګواهي منئ دی به ویه بندګان به ویه موږ د خپل ځان ګواهي منو الله به ویه کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا سورت اسراء کې تیر شوي ستا نفسه په تا باندې ګواهي کافي دی دا به وایي او الله ویه نختم الیوم نختم علی افواههم موږ به مهر ولګولی د دې په خولو باندې وتکلمنا خبرې به کوي ایدیم د دیو لاسونه وتشهد ګواهي به کوي ارجلهم پښې د دیو بما په هغه عمل کانو چې د یکسبونه کولو به یې ولو نشاء الله که موږ وغواړو لتمسنا علی اعینهم موږ به ورانې کړې وې لای سترګې د دیو دی چې کله اغلاله تللی ګناه له لارې تللی خیانت له تللی سلیما له تللی پردی بارې له تللی پردي پټي له تللی پردی ګیا دی راوړلی نو لای موږ به که غوښتلی وې نو ورانې کړې به مې سترګې د دیو فاستبقوا الصراط نو دی به مخکې کېدلی لارې ته فانا یبصرون لای د کم طرفه به یې دی وللیدله هغه پردي پټي کې به ناست وې هغه د خیانته په ځای کې به ګیر شوی وې خو دا الله اولی ورځې له ساتلي که نه ولو نشاء الله که موږ وغواړو لمسخناهم نو موږ به مسخه کړي وې لای دیو لره لا مکانتي ما په خپلو ځایونو کې مسخه کړي به مې څه مطلب لا قدناهم موږ به کېنولي وې دیو لره
عبدالله بن عباس لا اهلکناهم من به هلاک کړي وي یا به منګه مسخ کړي وي دیو لرا د دیو شکلونه به بګړاو کړي وي څنګه چې د يهود او نصاراو دا بګړاو د چانه خنزیران او د چانه شادوغان چای نه فرمانی وکړه الله کو منګه او غواړو منګه غختلې وي منګ به مسخ کړي وي الله وی دیو لرا په خپل زینو باندې فمستطاع ولا طاقت بین لرلې مضیان د تاګه ولا رجون به کور ته راتللې شوی ومن څوک نو امره چې منګه عمر ورکو دلر ډیره نو نکسو نو منګه الټا روان کو په خلق یا په اندامونو عمر ډیر کو کنه نو بیا د اندامونه طاقت والای بیته ول الټک نه په ماشونتوب کې یاد ده دماغ کار نه کا دا جبه سمانه چلیدله دا سبانی سمنه پویدلو د لاس دومره طاقت نو د خپو نو نه لاوی د باندې ځواني لاړه لاړه بوډاش الای منګه به ته الټا کو دی اعضا ولرا نو به ته لای وړو کې کو به دقه پخیا د وړو کې وی نشي ګرځیدلیا دقه جبیا د وړو کې شی لای خبرې نشکوله دغه غوګونه یلا ویا دغه جبیا دغه وړو کې په شانت خبرې کیا دا منګه الټا کو الای کوم منګه واړو ومن واسونو نعمرو چې منګه عمر ورکو دلرا نو نکس والای منګه الټا روان ک په خلقیا پاندامونو پیدائش اندامونه افلا یاقلون لایدم را د عقل نه کار نالی چې چار الوی کلمه چا بوډا کلمه چا نه د دې اندامونو نه د طاقت واغسلو وما علمنا الشعر دا صداقت و رسول او د قران دی او جواب د شوبې دی دای په ویلا دا پیغمبره شاعر دی دا پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی الله جواب کیا وما علمنا الشعر منګ نه دی خودلې د تشاعریه وما ينبغي له او ندی مناسبه دلرا ان هو نه دی دا الا ذکر مگر نصیحت دی دا قرآن نصیحت دی وقرآن او قرآن دی مبین واضح بیانون کی ينذر اتسل راغلی ينذر من کان حیا د دې لپاره چې ویریا منا چالره کان حیا لا ویا چې هغه ژوندې وي ژوندینه مراد څه دی حیات القلب لکه لقمان سیبا خپل بچی ته نصیحت کړو ویل یا بنیا لا تفارق العلماء ای بچیا ویل د علماو نه موجوده کیګه ولی ویل الله د یا په خبرو باندې مړه زړونه را تازه کوي را ژوندې کوي نه لا ایمان کان حیا څوک چې وی ژوندې ويحق القول ثابت شي حجت دلیل علی الکافرین په کافرانو باندې اولم يروا دریم باب د اخره پوری 15 دلایل عقلیه دی زورن دا په شرک باندې په انکار د قیامت باندې اولم يروا لای دین ګوري ان خلقنا لهم چې خینه لای منګه پیدا کړی دی دیو لرا مما عملت ایدینا آغت سنا عملت ایدینا چې کړی دی الله ویا جوړ کړی دی زمنګ لاسونو انعامنا ډنګر فهم لها مالکون نو داخله کغی لرا مالکون واقداران دی جوړ کړی لای منګه دی پیدا کړی الله وی منګه دی او تعالی ملای تابع کړی دی ستا تابع دی اته اختیار مندي دویم دلیل وای وذللناها منګه تابع کړی دی لوم دی ولرا ومنها لای باز د دې څارونه رکوبهم ومنها لای باز د ډنګورو نه رکوبهم سورلی د دیو دا ومنها باز د څارونه یاکلون داخله کی خوري ولهم لای دیو لرا فیها پدې کیا پدیا څارو کې منافع پیدې دي ومشارب او د سکلو چیزونه شودا وغیرہ افلا شکرون لای د شکر نه کارنالیا زورن اور کیا په شرک باندې واتخذوا دین ولدی من دون الله ما سوا د لنا الها نور معبودان لا لهم ينصرون لا لهم د دې د فارا شاید چې د دیو یون سرونه امداد وکړي نه لا اله ستیون نصرهم طاقت نشي لاله دیو لرا د امداد
وهم او دیا لهم د دیو د پاره وهم او دا مشرکان با لهم دی معبودانو لرا جندون لخکر بی محضرون حاضر بکړی شي خلاف فلا يحزن کا غم جن کی تعالی را قولهم وینا د دیو چې دیا پت توحید پس یارا دی با دی وی کلا قرآن تا شاعری ویا نه مغم جن کی گلای د دی وینا دی خپنک انا نعلم لای منګ پیجنو ما سلرای سرون چې دیا پټي و ما یولنون اواسا چې دی خارکیا دریم دلیل وی اولم يرن انسان لای نګور انسان انا خلقنا منګه پیدا کړی دی لای دلرا من نطفه د نطفینا پیدا و خصیم مبین نو اچانک چې دا غټ نو بیا دا ویا جګړه مار خارا به جګړه کیا وضرب لنا لا ویا بیانای منګلرا منګلرا بیا بیانای مثلا مثالنا ونسیا خلق ولا ير کړي د خپل پیدایش مال مثالونه بیانای مال لا ویا د مثالونه بیان یاد نور سره دا قیاس کیا د دنیا په باچای باندې زما باچای لرا قال وای ما یحیی العظام څوک برا ژوندې کی داډو کی وهي رمیم او داری زری زدی قالت وایا یحییها را ژوندې به کیا دی لرا الذی غزات انشا چې پیدا کړی دی اول مره اول زلا وهو بكل خلق علیم او دا الله تعالی په هر شی په پیدایش باندې پوهه دی پنځم دلیل وای الذي ازاد جعل لكم چې پیدا کړی دی تاسو لرا من الشجر الاخضر دا غونیا شنینا نارن ور فاذا انتم اچانک تاسو مینو دا غینا تو قدونا ور بلوي اوليس الذي آیان دی غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا بقادرنا قدرت لرونکي الا پدې خبره یخلق مثلهم چې پیدا کی پشان د دویا بلا ولین دی وهو الخلاق العلیم دا الله تعالی ډیر ښه پیدا کوونکی فوازات دی انما امر خننا حکم د الله اذا اراد شیئا کلا چې اراده وکي او چې یقول له اي يقول له ويغتكن شا ويكون موجود شيئا دا کلمه مستعظمه او ساده پوی د پاره ویلي الله کن فیکون تم نه دی محتاج بچ اراده وکیا چیز موجود شي دار توحید ذکر کوي سبحان الذي فاق دی هغه ذات بيدی چې به اختیار دا کې ملکوت کل شی اختیار دار یو شی دی بچای دار یو شی دا ویلی ترجعون او دی الله تبا تاسو واپس کړی شی امتیازات د سورۃ دا واقعا مخصوصه وا د دریوان بیاو بهادری او شجاعت وا د صاحب یاسین ذکر د نبخی اولا او ذکر د نبخی ثانیو بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفات سورۃ صافات مصحف کې دا ودیشتم نمبر سورۃ دی نزول کې دا شپږ 50 دی نازل دی پس د انعام نه راوت د مخ کې سره دا مخ کې سورۃ کې نفی د شفاعت قهریه وا په دې کې عاجزی د نیکانو بندگانو رد یا په شفاعت قهریه باندې اول کې ذکر د دلایل عقلیه په مسله د توحید د پاره په دې کې ذکر د دلایل نقلیه و دي د انبیاء او د ملائکو نه دار سورۃ تزرد مستفینو او په دې کې دعوه ده د توحید ما خلاصه سورۃ دا تقسیم دی درې بابونو لرا اول بابا څلور او یم نمبرات پوری دی په دې کې تزرد د ملائکو حال د جناتو زواجر د منکرین د قران لرا
او زجر دیا په باس بعد الموت منکرینو باندې توخویب یا اخروی دیا تبری دا لحاو دا زجر دیا په انکار د توحید باندې او دانگیا په انکار د رسالت بشارت تفصیلی دیا والصافات صفا قسم دی الله ویا په ملائکه باندې چې صفونه جوړون کې دي په صفونو سره دا اقسم ذا قسم کوم الله یا گواد یا ملائک دا صفت دی نه ملائکه بعض ویا چې دا صفت دی د مجاهدینو د صفونو ای گواد یا صفونه د ملائک د مجاهدینو په وردریدلو سره یا مراد تناغا صفونه د منځدیا ځکه د دې امت صفونه بشانت یاد صفونه د ملائکو دی حدیث کې راځي والصافات صفا گوادی الله ویا صفونه جوړون کې ملائکه په صفونو سره فالزاجرات زجرا گوادی الله ویا قسم دی بیا په هغه ملائکو باندې چې هغه شړون کې دي په شړلو سره وریځولا زجرا شړلو ته ویا فتالیات ذکرا او لستون کی دیا ذکرا نسیت لرا مرادنا کلام الهی دیا بعد ویا چې د دینه مراد نفسونه د علماو دي گواد یا نفوس علماو چې تلاوت کوي د قرآن لولیا قرآن لرا ان الهکم یقینا معبود تاسو واحد لواحد دا یو دیا دا یو معبود دی تاسو رب السماوات رب د اسمانونو والارض د ځمکې دی وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې ورب المشارق او رب د مشرقونو دی انا زینا السماء الدنیا یقینا موږ ښایسته کړی دی نږدې اسمانه بزینة الکواکب په ښایسته ډول د ستورو سره دا یوله پیدا ده د ستورو پیدا سره چې اسمان نږدې پې ښایسته کړی دی دویمه پیدا وحفظا من کل شیطان الله یا حفاظت هم کړي ای حافظنا الله حفاظت هم کړي دی من کل شیطان مارد د هر شیطان سرکشنا او بل پیدا چې وا نو هغه په څه کې ذکر وا هغه پیدا ذکر شوی په سورت ملک می طویل وا او دانگیا صورت نحل کم وا کیا بانی تاسو لاری معلومه ویا دستورو پا ذریعہ باندی لا یسمعون الى الملأ الاعلا دا غوگ نشی که خوستل مجلس برانی تا دا څوک دا شیاطین مجلس سدیا دا ملائکو مجلس ویقذفون وشتل شدویا من کل جانبا دا هر طرفا دار طرف د آفاقو د اسمان نه د طرفونه د اسمان نه دی ملائکو لی دحورا ای لیقذفون ای المدحورین دحورنا په معنی د څه دی د مدحورین راټلی کیدی شیا دحورنا راټلی شړل شي الله ولهم او دی ولر عذاب واسب عذابی پیوستا دا ستوری بیا یا دحورن شړل شي او دی ولر عذابی پیوستا پاغا دنیا کی یا پا آخرت کی الا من مگر آغا شیطان خطف الخطفا چاگا سارنا وکی وک سارنا خطب ستوي اخذ الشيء بسرعه امام قرطبي ويا الا من مگر خطفا چې وکی دي الخطفا معمولی خبره لک سواوري حدیث کې را دیا چې یا خبره واوري نو دلته یا باطل پرستو ساحرانو ته نجومیانو ته وخت را ورسي سبب دي سکیږي د الله نبی دا سراسل دروغ جوړ شي خلک په گمراه کې بیا الا من مگر خطف الخطفا چې څارنه وکي د غوګه
الخط فاد معمولی خبری فاتبعه ورپسې شیا په دې پورې شهاب ثاقبه شغله ځلیدون کی فاستبقي ملایتا تپوس وکړه د دې مکې د کافرونه اهم اشد علی دی ډېر زیات سخت دی خلقه په پیدایش کې امن کو هغه څوک خلقنا چې موږ پیدا کړي دي د دې پیدایش به ګران یې الله ویا ونه موږ چې نور پیدا کړي ملائکه پیدا کړي اسمانونه ځمکې غرونه انا خلقنا ملائکه موږ پیدا کړي دي ولرا من تین لازبه داغه خټې لازبه څلېختنه دا کومه خټه ده لازب دا خټه ده چې هغه تاروالې لاس کې په ګروتونو باندې وزیه لې دلې بل عجبتا بلکې تا تعجب کې چې د انکار کوي د قرآن نه یا د انکار کوي د قیامت نه ویسخرون او د یا ټوخې کوي وإذا ذکروا کله چې نصیحت ورکړی شي لا یذکرون نو نه یادوي وإذا رأوا او کله چې ویني څه نښه یستسخرون نو ټوقو باندې نیسي هغې لره وقالوا وایي دیا ان هذا نه دی دا قرآن الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره ای دا متنا کله چې موږ مړه شو وکنا ترابا او شو موږ خاورې وإذا من وړوکي أئنا لمبعوثون نه موږ به دوباره خامخا راپورته کړی شو او آباؤنا الاولون او زمونږ پلرونه مخکني پخواني قل ورته وایي نعم او وانتم داخرون تاسو به یې وایي ذلیله فإنما هي زجرة واحده یقینا دا راپورته کېدله دا یوه چغه ده فإذا هم اچانک دوی به ینظرون یو بل ته ګوري وقالوا وایي به یا ویلنا های افسوس دی موږ لره هذا یوم الدین دا خو ورځ ده د بدلې د جزا هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده الذي هغه کنتم به تکذبون چې وایي تاسو د هغې تکذیب کوونکي تخویف اخروي ورکوي او به ویلی شي احشر الذین راجمع کړئ کسانو لره ظلمو چې ظلم یې کړی وازواجهم او د دې ملګرو لره ازواج نه مراد څوک دی ضحاک و مقاتل امام قرطبی علامه ابن جوزیه و هر کافر با راجم شیا دا بار شیطان سره زنجیر کې تړلې عبدالله بن عباس وی او عبدالله بن عمر وی عابد الصنم معابد الصنم وعابد الكواكب معابد الكواكب چا چې د بت بندګي کړې د سبې بت تړلې چا د ستورو کړې د سبا ستورې ویا عمر ویا صاحب کل ذنب ما صاحب کل ذنب هر ګناهګار با د خپل ګناه د طبقې سره زیناکار با زیناکار سره شرابي با شرابي سره غل با د غل سره ویا نه د ازواج نه مراد د ملګری دي دنیا کې څومره دي کنه او د آدم علیه السلام نه راواله د قیامت پورې څومره غله دي دا به یو پینډه کې دارنګه څومره نورا ګناهګار دی هغه به د خپلو ملګرو سره ازواج نه مراد صاحب دی دا قول د عبدالله بن عباس دی او دا بدایع تفسیر کې ذکر کړی علامه ابن کثیر هم راوړی دی او حسن بصری ویا نه د ازواج نه مراد بیبیان د مشرکین دی چې خاوند هم کافر مشرک او خزم دغه رنګي او شر الذین راجم کیا کسانو لرا ظلمو چې ظلم یې کړی ازواجم د دیو بیبیانو لرا د دیو ملګرو لرا وما واغ چا لرا کانو چې ود یعبدون بندگی به ولا کولا من دون الله ما سوا د الله نه نو چې راجم یې کیا څو توکي فهدوهم ملای وخوي دیو تا الی صراط الجحیم لار د جهنم چې کاګاتې نشي سیده وتکیا وقفوهم ملای ودرو یادی ولرا انهم مسئولون د دیونا لک تپوس کولی شي بیا د ټکراو دی ګوران د بل سرال ته تلو او را بشیا په صورت رحمان کې بمراش
هلته ملایا د مجرم نه به د ګناه تپوس ونه کېږي. نو دلته څنګه ویا وې دروي لږ تپوس ته کو. دا د قیامت مختلف حالات دي. بعضې حالاتونو باندې پاټکو باندې به وایي ځئ ځئ، په بعضې پاټکو به یې وې درویه لږ تپوس یې وکړئ ولې روانې وئ، ولې جهنم ته ځئ، ستاسو معبودان ستاسو امداد نه کوي، ستاسو ته سفارش نه کوي. ما لکم څه شوي تاسو لره لا تناصرون چې د یو بل امداد نه کوئ. هلته خو به د یو بل مرسته هم کوله، هلته خو به د یو پیر او د مرید باندې به هم ځان وجلو چې لږ به د بابا او لږ به د پیره لږ بد به بیان شو نو د به غوږونه د سپي په شان را بوڅ کړله. لا تناصرون دا ولې اوس یو بل مدد نه کوئ، بل هم بلکې دی بال یوما نن ورځه مستسلمون تابعدار وي. اوس به غاړه کېدی لای خو د غاړه د کېښودل ورځ نه ده. واقبل بعضهم او را مخامخ به شي ځنې د دیونه له بعضین ځنو ته یتساءلون د یو بل نه به پوښتنه کوي څه شو پیر بابا، څه شو هلکه دیوانه بابا، څه شو شلګزې، څه شو کوتک شه. دا خو یې موږ عبادت کړی دا خو اوس نه ښکاري. موږ ته یې ویله چې موږ به سپارښت وکړو. قالو به وایي دیا انکم کنتم، قالو به وایي ورته دا مشران به م ولاړي، دا پیران به م ولاړي، تاسو سپارښت ولې نه کوئ. قالو دا مریدان به ورته ووایي انکم یقینا تاسو کنتم وی با تاتوننا تاسو به راتللی یا زمونږه خواله عن الیمیني په طاقت سره. یمین نه مراد څه دی؟ طاقت. ستاسو طاقت په منګه من خو کشرانو. نو امام مجاهد ویا چې تصدوننا عن التوحید تاسو به منګه منع کولو د عقیدې د توحید نه. امام قتاده ویا تصدون عن الخیر تاسو به منګه منع کولو د خیر د کارونو نه، تاسو به قسمونه کوله. نو مراد تینا قوت دیا. قالو دی به وی بل لم تکونو مؤمنین ورک شئ مړه تاسو په خپله باندې ایمان راوړونکي نه ویه، منګه باندې اوس راړوئ کار وکړې په خپله او بدنامې ته پې وزبله. موږ درته کله ویلي دي چې زمونږ سجدې موږ له کوئ او تاسو راتئ جنګلی خوځوئ او کله څابوړي ګزارئ او کله مالګې څټئ او کله ما زانګوګانې زوړندې کړي دي چې ټاټئ او بیا پسې بل ټکي ته ووایه او زه نشم. بل لم تکونو مؤمنین بلکې نه ویا تاسو ایمان راوړونکي. وما کان لنا علیکم او نشته دی زمونږه په تاسو باندې من سلطان څه غلبه. چا کم بابا او پیره ته نیولی د لاسه چې راځه زما ځای راتله، چا نیولی وې د لاسه چې ته مزه جومات له، چا نیولی وې ته د لاسه چې مزه ته قرآن له. منګه خو په تا څه غلبه او دلیل نه او دلیل چې ډېر غټ دلیل به راسه نو منګه خوب هم لیدلی دی. نو دا دلیل به هم درته ووایه غټ دلیل وګد خو به نه و زمونږ منګ به ویله زه خوب مې لیدلی دی چې ستا ګټلی دی خو ته ودرېږه او د قرآن خلاف به مدرولې د حدیث خلاف به مدرولې او په دې مرداره کې به ککړ شي. نو ته په خوبونو پسې را روان او تا له الله 13 پارې قرآن را لېږلی او 1,40,000 انبیا درغلي او تا ټول پرېښوستل. نو دا یو که نه هغه ته مې چې ویلک د قرآن آیات مې ورته ووایه چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن ماته کو دا چرته مړ شي. نو د ماته معنا ما څه کې مړ نه نه ویل چې سړی داسې خوب ویني. نو مال زه درته آیات وایم او ته راته خوبونه دی ویلې زه به د استاد نه د دې په باره کې په عقیده کې به تپوس وکړم. ښه ته وړې دورې ته رسېدلی او کال له بخاري وي او تا ته دا پته نشته چې پیغمبر مړ دی که ژوند دی او ستا د عقیده وه. نو بار کیف دلیل زمونږ سره نه دا پیران به ورته وایي بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو یو قوم ویا سرکشه. فحق علینا ثابت شوله په منګه باندې قول ربنا وینا دربه دلیل دربه اڅه دی عذاب. انا لذائقون چې یقیننا منګه څکونکي د عذاب یو. فاغویناکم معنی ته ګوره فاغویناکم دعوناکم من الغوایا
منګه دعوت درکړیو تاسو لره تاسو له منګه دعوت درکړیو د ګمراهۍ انا كنا غاوین او یقینا منګه خو په خپله ګمراهانو ګمراه پیران به وایي من خو ګمراه تاسو لم صرف دعوت درکو تاسو را منډې والې را پسې نور دلایل خو تاسو نو زمونږ سره نو نو دا نه وایي دومره نه ګوري چې دا پیره استاد یې ما ته څه وایي قرآن راته وایي نه وایي حدیث رسول الله راته وایي نه وایي نو څنګه ستا عقیده جوړوي او ستا پې جوړوي شیخ عبدالشکور صاحبه دامت برکاتهم العالیه او داسې مولانا سلطان عارف صاحب رحمه الله چې مکتبه وه د حدیثو مکتبه خو بس زر د دنیا نه لاړې او موږ تلي د پیر صاحب پورامان مناظرې له د چې کله چرچه وه که نه په دا کې په دې باڼه کې نو یې موږ پسې لاړو مناظرې له نو چې مناظرې له ورلو ویل دا دی دا مجلس چې کېناست ولګېدلو نو هغه غټ ساحر دی که جادوګر سړی و نو ویا شیخ صاحب پاڅېدو چې زه اودس ماتوم چا لاړې اودس یې مات کو رالی بیت اودس یې وکړو ویل چې سړی کېنوه ما نه تشو میتیازو کې وینه لاړه سحر می ګزار کو او سړی کېنوه سړي سره څه نشته منځ کې چا ته پته ولګېده او دی یوه یا دوه ووه وی چې موږ مناظره نه کوو نو ویل بیا یې داسې کار کولو زمونږ بل استاد هغه ویل بیا به یاره د ځان حوالې ورکولې چې ابن کثیر دا ویلي دی او قرطبي دا ویلي ویلي سم پسې راواړول چې دا څپه ده دا یا د دې کې کوم دي دا چې ویلي په دروغه باندې دا حال زما یو ملګری زه ورغلمه دا او دا هرسې مذاقي غونته کیم دی نو هغه دا درس کاو نویات یوه نو هغه بیا ویل دې کې امام قرطبي دا وایي ابن کثیر دا وایي ابو حیان دا وایي بحر المحیط دا وایي یو څلور یاد چې څلو پنځه یاد کړه چې کله درس ختم کو ملې لکه داسې خو ما هم کته دی خو دا ستاسو بدل قرطبي دی او بدل بحر المحیط مړه وایي ته مې ولیدې یو څه حوالې مې ویلې زما د وجې نه حوالې وې مفسرینو باندې دروغ تړي د ځانه څه ښه کار نه دی دا استاد له دا ستا مثلا خبرې خلک اوري دا طلباو نه علما جوړېږي مفتي حبیب الله صاحب نه چې کله طالب راځي نه هلته به موږ ویل جي موږ ته څه نصیحت وکړه چې موږ ځو کلي ته څه به کوو نو د هغه اولنۍ نصیحت عالم ته دا وایي دوکه به نه کوې طالب څه به دوکه نه کوې چې په یو ځای نه پوهېږې او په یو مسله نه پوهېدلې وی لا ادري لا ادري نصف العلم دا نیم علم دی دا نه چې جب د پتوړه کلی دی او که پوهېږې او که نه پوهېږې او بس یې ورګزاره او ورولې نو دا غلطه ده که نه نه د الله د پیغمبر نه تپوس شوی جواب یې نه دی ورکړی ته د پیغمبر نه غټ سړی نه آی ماله جبریل وسرالی اوس خبر راوړي یا وایي زه به دله سبا خبر درکم څه ورځې پس به یې دله درکم خو دا نه وایه چې او زیره ته راشئ څه ووایه مډارک نو دې کې به احتیاط کې نو ته ګوره چې ستا پیره او ستا ته چې په چا پسې اقتدا دې کړې ده او ستا مقتدا دی نه څه دلیل شته کو نه نو فاغویناکم منګه دعوت درکو تاسو لره ګمراهۍ ته انا کنا غاوین منګه په خپله ګمراهانو فإنهم یقینا دوی به یومئذ په دغه ورځ فی العذاب په عذاب کې مشترکون شریکې دا پیر او مرید انا کذلک نفعل بالمجرمین یقینا لای منګه کار کو د قرنګي د جرم کوونکو سره انهم كانوا اذا قيل لهم دا اوس علت د عذاب دی دا عذاب الله ولی ورکو انهم یقینا دوی کانو اذا قیل لهم کله چې ویلی شو دیو ته لا اله الا الله چې نشته دی بلا اختیارمند او بلا معبود او بل حاجت روا الا الله مگر یو الله
یستکبرون نو دی بالوی والی کاو. دا یوه مسئله بدې شوه. تا ته خو ما راړولي و که نه چې ګوره دی دا خبره منیه چې الله خالق دی، دا منیه چې الله رازق دی، دا منیه چې الله مشکل کشا دی، دا مسئلې مني، خو یووالی د الله نه مني. او زمونږ عدالت منادله به څه داسې پراته دي. دا شلګځی بابا هسې اوږد اوږد دی، خامخا به ورسره دا مرسته کوي. نو دی به د الله باچایي د دنیا په باچایي قیاس کوله چې باچا دنیا کې باچایي کوي، دا اوسه وزرای، دا اوسه معاونین، دا ځان له نظام نشي چلولی. وی دا دومره لوی نظام دا څنګه چلوي؟ نو بیا به ویله چاله دا یو کلی ویا کې کلی والی ټول وجلي وو. نو په کې یو څه مسافر و هغه پاتې شوي وو، نور کلی وجلی و. نو مسافر پاتې شوي وو، و یا مسافر غټ کې چې شیخ عبدالقادر جیلانی وی چې څنګه یې غږ وکړ، هغه ویل چې څه وی؟ ویل چې کله یې وړی دی ټول ازرایل. وس ویل چې یو ګام یې ورچوت کو، وی تیلی و سړکه وه د ارواحو ټولې ترې ایله کړه. چې نور څه غواړي؟ نو شیخ عبدالقادر جیلانی وی ته روحونه اغست. بل حضرت ویه و یاره کلي له لاړی او خلک د بابا قبر له لاړ، د مستانه بابا قبر له خلک ورل چې صاحب حکومت راغلی کلي باندې چاپه ده، حمله ده، انګریزان راغلي. و هغه ویل چې کاسه راوړئ کاسه. نو چې کاسه یې وله راوړه په ټول کلي کېښوستله، وایي فوج واخوا دې خوا کتل کله ترې ورک شو. په ټول کلي و یوه کاسه ایښې وه. دا د دا عقیده ده، دا د پیران. د دې د وجې نه محدثین وایي چې پیر او صوفي دا په حدیثو کې رالی نو حدیث به یې نه منئ، حدیث به د ده منظور نه وي. صوفیا او پیران بس دا منګړت دي، دا متهم شوي دي، دا منګړت. وچ او لامده ګوره او ایسې را ګزاره، وچ او لامده ګوره حدیث منئ، حدیث به ورته وایي بې ځایه. او دی دا ویلي وی موږ د حدیث ته ځانه ځکه وایو، وی موږ پې د الله دین ته خلک رابلو. دا بله دوکه وه. نو بیا قرآن حدیث څه ضرورت دی چې ته د ځان دا کچې کچې جوړی؟ آیا و که نه؟ آیا څلورو میاشتو له تلی و، ویل چې څه دې یاد کړي کو نه؟ ویل داسې کچې کچې حدیث جوړو. نو داسې بیخي به دام نه کې چې دا واړه واړه جوړی. نو انهم خینه دی الله کانو اذا قیل لهم کله به چې ویلی شي دی ورته لا اله الا الله یستکبرون، لویوالی به یې کو، دا مسله یې نه منله. څه به ویل؟ ویقولون ویلی به ائنا آیا منګه لتارکو الهتنا، آیا منګه پریږدو الهتنا خپل معبودانو لاله شاعر مجنون، د یو شاعر او لیوني د لاسه، د ده کلام شاعري د او لیونی دی. بل جاء بالحق بلکې راوړی و حق وصدق المرسلین او تصدیق یې کړی و د لېږلې شو انبیاو. انکم یقینا تاسو لذائقو العذاب العلیم، تاسو به خامخا څکونکي وئ د عذاب دردناکه. وما تجزون بدله نه درکولی شیه تاسو لره الا ما کنتم تعملون، مگر دا څه چې تاسو کول. الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې بچ ساتلی شوي دي. اولئک لایدا خلق لهم دیو لرا رزق معلوم، روزی د مقرره. فواکه میوې دي وهم مکرمون، او دی با عزت کړی شوي وي. فی جنات د دیو با عزت وکړی شي، فی جنات نعیم په هغه باغونو د نعمتونو کې، علی سرر په تختو باندې بیا متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست وي. یطاف علیهما ګرځولی به شي په دیو باندې بکاسین کاسې من معین د خالصو شرابونه. دا چینه من معین چینې ته وایي که نه، دلته د مراد خالص شراب دی. بیضا تک سپین بی لذتین خوان به ورکوونکي وي، لذتین خوان به ورکوي للشاربین څکونکو لره. لا فیها غول نه به په دې کې سردردی وي، ولا هم عنها ینزفون او نه به د ده د هغې نه عقل خراب شي. نزب څه ته وایي؟ هو ذهاب العقل، عقل یا په معنی د القې نو معنی داش. ولا هم عنها ینزفون او نه به ولا هم عنها ینزفون او نه به د یا د هغې نه الټی کوي.
وعندهم او د دیو سره به قاصرات الطرف هغه بندون کې د نظر ښکته نظر والا هورې به یې قاصرات بندون طرف د نظر لره عینون غټو سترګو والا به یې سودي ویه عظام العیون غټې غټې سترګې به یې مجاهد وی عین حسان العیون ښایسته سترګې به یې کانهن گویا چې دغه هورې بیدون انډې دي مکنون پټې ساتلې شوي دای تشبیه ورکړي د نعامه د څه سره د انډې سره ولې دا په بڼو کې پټی د سیمل مرغه انډه نو ګوره دا نه تکه سپینه وي او نه څه وي تکه سره وي بلکې چې داسې رڼا تکیه نو دا آکیا سوروالی ښکاري نو دا څیز ښایسته وي ډېر سور هم نه یې هم نه وي بیا خو هسې څه د نسوارو ډبې چې ډېر سور وي یو پښتون تللی و لندن ته که نه نو چا نسوار په لاره نه ګزارل نو چې ورته ویې ښکته به لاړ شل د به بټن وویې نو ویل هغې کې به نسوار ګزار کړی ډبي کې روانو انګریز چېرته ورزش ترې کړی دی ستړی شوی تک سور راختی سپېمې سره وه زور یې پرې کړی خوله واده کړي سي نسوار ورچي نو بیا هم چې ته پیژنې ګوره وکأنهن گویا چې دا به دا هورې بیدونه دا به انډې وي مکنون پټې ساتلی شوې نه ده چې ډېره سپین وي او نه ډېر سور وي بلکې سوروالي ته مایلی نو دا ښایسته وي فاقبل بعضهم را مخامخ به شي ځنې د دېونه علی بعضین په ځنو باندې یتساءلون د یو بل نه به پوښتنه کوي تپوسونه به کوي د یو بل نه قال قائل وبوي وينكي منهم دديونا اني كان لي قرين الک و زما یو مرګره میویار ما سره را سوال ته یورپ کیا بیا یاره دلته هم راغلی پاکستان ته ډېر ښه سړی خدا یو کار پکې و چې یاره ویل باس بعد الموت نشته بیرته راپورته کېدل نشته دا مرګری به چېرته یقول نو اوبویک اینک یقول ویلی بی اینک لمن المصدقین آیا تا تصدیق کوونکی یا په دوباره راپورته کېدلو ما ته به دا خبرې کولې دی مرګري ایدا متنا کله چې موږ مړه شو وکنا ترابا او شو خاورې و عظاما او هډوکي انا لمدینون آیا موږ له بعد بدلا راکولی شي مدین د دین نه دی په معنی د جزا آیا موږ له به بدله راکولی شي قال وبوی دا قایل به څوک الله به ورته ووایي هل انتم مطلعون آیا تاسو ښکاره کېدونکي وئ ورځئ د مرګري خواله یا به ورته ملک وایي د ملائکو نه تا ورځئ تاسو ورځئ دا مرګري وینئ نو فتله نو ښکاره به شي فرآه نو وبیني ده لره فی سواء الجحیم په مین د جهنم کې په ویښ د جهنم کې به وي قال وبوی دا تالله په الله مې د قسمین کې ته نږدې وي تا نږدې وه لتردین چې زه در غړولی وې د ځان سره تا هم دنیا کې زم د ځان سر غړولمه ولولا نعمت ربي کو چرته نه وې نعمت زما د رب نعمت نه وې لکنت من المحضرین زبا خامخا دا ذکر کړی شو نه وې ورته افما نحن بمیتین افما نحن دا مومنان به ویه په جنت کې به وی افما نحن آیا نیو منګه بمیتین مړه کېدونکي نور مرګونه نشته دی الا موتتنا الاولی مګر هغه مرګ اولنی په دنیا کې وما نحن بمعذبین او نیو منګه عذاب را کړی شوي ان هذا لهو الفوز العظیم یقینا دا د کامیابی لویه لمثل هذا د دې په شانتې ژوند لدیه فلیعمل العاملون عمل وکړي عمل کوونکي ذلک آیا دا نعمتونه د جنت خیر بهتر دی نزلا په میلمستیا کې ام شجرة الزقوم خو هغه ونه د زقومه انا جعلناها منګه ګرځولې د هغې لره پیدا کړې ده منګه هغې لره فتنه امتحانه
دا امتحان دی. دی په پسې خاندل. ولې رسول الله ویا چې دا ونه په جهنم په ویښ کې ولاړه ده. نو دی به ویله ګوره وره په اور کې څنګه دا راوختله، ونه راوختله. دا منګه پیدا کړې ده فتنه فتنه، امتحان دی للظالمین ظالمانو لره. اینا شجرتون دا یوه ونه ده تخرجو چې روزیه فی اصل الجحیم، باغ ویښ د جهنم کې راټوکېدلې ده په ویښ د جهنم کې. تلوها د هغې میوې کانه رؤوس شیاطین، گویا چې دا سرونه د شیطانانو دي. یا په حقیقت کې او یا قبیح المنظره، لکه یو سړی ورانه کوي موږ ته شیطان یې، شیطان تاسې لیدلی نه دی، خو دا قبیح المنظر. لکه دا یو سړی و، یو کس و، هغه یو بوډۍ وه، هغې په بازار کې ونی جاهز نومې بازار کې ونی وی راځه څه را باندې کوې، لږ کار مې دی څه روان کړی د زرګر په دوکان یې ورننی سو. چې ورننی سو زرګر ته وی ها کا ده، وی داسې اته وی ځه وځه. چې کله لاړې نو دا سړی باندې انتظار کوي ولاړ دی، جایز انتظار کوي بار ولاړ دی. چې بوډۍ د دوکان نه ووته نو دا په دې زرګر پسې ورننوت. ویل دې بوډۍ ته څه ویل؟ چې ها که دا داسې. وایي دې بوډۍ مخکې راغلې وه، ویل راته ویل چې د شیطان شکل لاله جوړ کړه. ویل ما ورته ویل شیطان خو ما نه دی لیدلی. ویل ته یې راوستې چې ها که دا داسې. کور ته لاړې، مور ته یې ګیله وکړه، وایي چې دا خو دقه شانتې کوي، کار یې راسه وکړه. مور یې ورته ویله، ویل یا بنیه تحصیل العلم، ویلې بچیا علم یې زده که. په علم باندې الله بدرنګ خلک ښایسته کوي او په جهالت باندې الله ښایسته خلک بدرنګوي. وی علم یاد که. نو چې علم یاد کړو ایسته امام شو. نو بیا به د ملک ګورنره ملاقات لراته د سبا ټیم نه و، د به دروازه بنده کړې وه، څوکیداران به ولاړ. ویا مطالعه درس تدریس کې مشغوله دی، دا ټیم نه هغې خپل ټیم دی، پاکه ټیم به راشي. نو دا قبیح المنظره رؤوس شیاطین، یا په حقیقت کې یا دا منظر د خلکو په نیز باندې بد ګڼي، لیکن نو بد شکله شی به دا میوې سرونه به فإنهم لآکلون، یقینا دی به خوړونکي وي منها د هغې نه، فمالئون نه بړه کېږي منها د هغې نه البطون خېټه د دیو. ثم ان لهم بیا به دیو لره علیها د دې د بره د دې خوراک د بره لشوبن ګډون به وي من حمیمین د ګرمو اوبو. دا ګرمې اوبې به څه دا به وینې زوی وي د جهنمیانو. دا به په دغه ونه د بره د زقوم چې وخوري نو دا د وینو زوی دا به په سیسکیه. نو په روایت کې راځي چې دا خولې ته کې که نه نو دا بره شونډه به سر ته لاړه شي څټ ته، و به تښتي لکه چې پلسټکه ته اور ته نږدې کې سره راټول شي. نو شونډه به بره لاړه شي او دا لاندې شونډه به نامه ته راورسي. او چې کله یو ګوډ وکړي که نه نو چې په ګوګل کې څه دي هغه به ترې لاندې وبېږي. الله دې موږ او تاسو محفوظ وساتي. ان لهم یقینا دیو لره به علیها د دې دپاره لشوبن ګډون به من حمیم د ګرمو اوبو. ثم ان مرجعهم بیا به د دې واپس یې لا الی الجحیم خامخا جهنم ته وي. معلومیږي دا چې دا سزاګانې د جهنم نه بار دي. نو بعض علما وایي چې دا برزخ دی، دا برزخ کې دي، ځکه پیغمبر علیه السلام برزخ کې لیدلی و که نه. معراج په شپه باندې یو سړی د وینو په ډنډ کې بله ته په غاړه باندې ولاړو چې راووت به په ګټه به وشوې. دا څوک دی؟ ستا د امت سودخور دی، دا سودونه یې کړي، دا د وینو ډنډ. نو دا د جهنم نه بار برزخ زندگی چې ده نو دی کې دی. لا الی الجحیم جهنم ته به انهم یقینا دوی الفو مندلیو آباهم پلرونو لره ضالین ګمراهان وهم نو دوی علی آثارهم د هغې په نقش قدم باندې هراون ځغلېدلی شو. تا به دعوت ورکوې زمونږ اکابرو دا ویلي دي
کله ویله کافر ویلی دی کله پیران ویلی دی ناو داغه په نقش قدم باندې مزه فهم علی آثارهم نو دوی وا داغه په نقش قدم باندې هراون از غلولی شو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین یقینا گمراه کړیو دیو لرا اکثر الاولین دی شیطان گمراه کړیو مخکې د دیونه اکثر الاولین اغه زیات د مخکانونه ولقد ارسلنا فی ملای منګالی گلیو په دیو کې منذرین ایرون کی فانظروا ګورا کیف کان عاقبت المنذرین چې څرنګه شان جان دی راولې شو الا عباد الله مگر بندگان د الله مخلصین بد ساتلې شوی ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون دویم باب د یو صلات څولختمه پوری په دې کې د وو انبیاء بیان دی نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام یونس علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او د دې د اقوام دی ولقد نادانا نوح لای منګه رابللی ولای نوح علیہ السلام دای کړي ادعانا لا قومي بالغرق منګه رابللی او د قوم خلاف پړوبېدلو باندې چې الله د قوم تباک اواز کله الله من تنو علیہ السلام فلنعم المجيبون څخه قبلون کی ولای منګه او څخه جواب ورکون کی منګه ونجینا ولای منګه نجات ورکونو علیہ السلام را او اهل او اهل دلرا من الكرب العظیم دا غم لوینا وجعلنا لای منګه وګرځ ولا ذریتهم اولاد دداهم الباقین د باقیونا عبد الله بن عباس وای چې کله نو علیہ السلام د کشتۍ نه کوش نو ماتم معه من الرجال والنساء مړه شولا څوکا چا نارینه او زنانه وسا الا ولده ونساء صرف د بچه پات شو بیبیانی د سعید ابن مسیب ویا دونو علیہ الصلوۃ والسلام درې بچی ودریا یو څو سام او سام دا ابو العرب دی دا ابو العرب او فارس او روم او یهود او نصارا او بابا دی سام او بل چونو هامو اغا ابو سودان دی د مشرق او د مغرب د توریانو او د سند او د هند او د زنج او د حبشه او د قبط او د بربر وغیرہ د دیو بابا او دریم شو یا پیسو ناغا د ترک او دانګي د یاجوج او د ماجوج دا غیدا بابا نو د دې دریونه دا بیا نسلونه خوارش ټول انسانان نور ملش نه لای منګه وګرځولا اولاد د دلراهم باقین د باقیونه وترکنا علی منګه پرې کو س په د باندې د خیر خبري د سلامتیا خبري په الاخرینا پرستانو کې خلک په خیر یاد یا صفاتونه کوي سلام علی نوح سلام دی ویا په نوح علیہ السلام په العالمین په مخلوق کې ان كذلك نجزي المحسنين لا يدقرنګ منګه بدل ور کونی کو کارو لرا انه من عبادنا المؤمنين یقینا ودا زمند بندگان مؤمنانو نا ثم اغرقنا الاخرين لا بیا منګه ډوک لرستانو لرا وان من شيعته لابراهيم او یقینا د دین ددنا ابراهيم عليه السلام من شیعات سل کې ویل کېږي ډاله او جماعت ته عبد الله بن عباس من اهل دینه امام مجاهد ولا منهاج د په قدم او په لار د په طریقه باندې دا ابراهيم عليه السلام اجا ربه کله چرال ربلا بقلب سلیم پا غزلا روغ رمټ باندې مراد د شک او د شبهه نه پاک اذا قال لابي کله چې ویل بابا تا وقومي او قوم خپل تا ماذا تعبدون تاسو څه بندگی کوي ایف کان دروغ دی الہتن خدایان دون لایما سوا د الله نه تريدون تاسو اراده لرئ فما ظنكم نصد خیال ساسو برب العالمین پر رب د مخلوق فنظر نظرة في النجوم نوی کتلا یو نظر معمولی پستورو کیا ولی ذکا قوم د ابراهیم علیہ السلام نجوم پرستو یعبدون النجوم آی د سور عبادت کولو نو پدا اور چروت ابراهیم علیہ السلام د د اختر روزوا
او د دوی سره یې څه پرېښوده خوراک او څښاک یې دې ورڅه پرېښودلو خوراک او څښاک نو ستورو ته یې وکتله فقال وی ویله نو دوی ویله وی زمونږ څه لاړ شه زمونږ څه لاړ شه دربار له زمونږ څه لاړ شه عبادت به وکړي زمونږ معبودان به ویني نو فقال وی ویله انی سقیم زه ناجوړ یم نجوم دا یې زمونږ څه دربار له لاړ شه وی زه ناجوړ یم تا ته ما مخکې جواب کړی چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلي مګر په دریو مقاماتو نو هلته کذب نه دی ښه هلته توریه ده دلته معنی څه ده خو زه لاړ شم نو انی سقیم ای ساسقمو خو زه لاړم دغه دربار او دغه مندر لره نو انی ساسقمو زه به ناجوړه شم په دغه بیمارۍ به زه چېرته اخته شمه په دې بت پرستۍ او په دې شرک او په دې خرافات په دې به زه اخته شم یا فقال ویل انی سقیم زه ناجوړه یم نو ناجوړ هغې ویل دا بیمار دی نه وی زه ناجوړه یم ستاسو د مرض نه ستاسو د مرض په تاسو خو مرض لګېدلی دی د بت پرستیه خو یې کوزې وکمه نو زه به ناجوړه شمه فتولوا نو مخې واړه د دې نه د دی د اختر نه فتولوا نو وګرځېد د دې نه مدبرین شا کوونکي و لاړې فراغا نو جلت رالیه ای خلان کنه اختر له نو مندره نور واړه واړه مندرونه یې دا پرېښي خوراک څښاک له لاړ نو فراغ الالیم نو زر راغیه الالی اتیما د دیو آلهو لره سدی وی ذهبه ابو مالک وی جاء کلبی وی اقبله متوجه شولا الالی اتیم د دیو معبودانو ته فقال وی ویله تاسو چې دا ننه عرس دی او عید میلاد النبي دی او دا دومره لواګانې ته پرتې دي نو الا تاکلون تاسو ولې خوراک نه کوئ ما لکم لا تنطقون څه شوي په تاسو چې خبر هم نه کوئ فراغ علیهم نو شروع یې وکړله په دوی باندې ضربا چې وهلې بالیمیني په ښي لاسه ځکه په دې کې طاقت وي یا یې وهله دیو لره په قوت سره فاقبلو نه د یا مخامخ شلو الیه ابراهیم علیه السلام ته یزیفون چې را منډې وهلې قال وی ویل ابراهیم علیه السلام اتعبدون ما تنحتون تاسو عبادت کوئ ما د څه تنحتونه چې تاسو یې تراشئ د غرونو نه پخپله یې جوړوئ والله خلقکم الله پیدا کړي وی تاسو لره الله پیدا کړي دی وما واصل را تعملون چې تاسو کوم کارونه کوئ دا الله پیدا کړي ستا معبود هم پیدا کړی تا جوړ کړی دی قال دی ویلا ابنو له بنیانا جوړه کوي د لره آبادي مدارک او خازن او قرطبي وی طوله فی السما 30 ذراعا اوږدوالی چې 19 ګزه او دا یې ډک وه د خشاک د ډکو نه اور یې ورته بل کو بعضې وایي 3 میاشتې بلېدلو بعضې وایي 6 میاشتې بار کې به د قرآن او د حدیث نه په هغه باندې څه دلیل نشته قال ویلا وبنو له جوړه کړئ د لره بنیان آبادي فالقوه وروی غورځویه فی الجحیم جهنم ته فاراد ولای د اراده وکړله به ابراهیم علیه السلام ته کیدا د هلاکت وجعلناهم لای منګه وګرځوله دیو لره الاسفلین د لاندو شوونه وقال وی ویلا انی ذاهب زه تلونکی ما هجرت کومه د دارالکفر نه الی دار الامن لازم نو لاړې د کفر د نه شام ته لاړ امام مقاتل وی اول هجرت چې کړی ابراهیم علیه السلام کړی وقال وی ویلا انی ذاهب زه تلونکی ما الی ربی رب ته سیهدیني ما ته به لاره وښیه الی ربی ای بی حکم ربی په حکم د رب باندې ځم نو چې کله ورسېده شام ته ورسېد نو دعا یې وکړله ربي ربه زما هب لي مال راکه من الصالحین د نیکانو نه نیک بچوړی لاله راکه د نیکانو نه
فبشرناه نو منګه زیری ورکو د لره بغلام پالک حلیم صابره فلما بلغ معه السعی هر کله چې ورسېدو د ابراهیم علیه السلام سا کوشش ته بعد وی د سعی نه مراد سعی د صفا او د مروه ده او بعد وی مراد ترنه بلوغ دی دې ته ورسېدلو نو قال وی ویلا یا بنیا ای بچوړیا انی ارا زه دې وینم فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې زه تا لالوم زه دې لالوم اوس دا خوب د کله لیدلی نو دا په میاشت د ذوالحجې کې او یوم ترویه وه یوم ترویه څه ته وایي اتمه ذوالحجه وه سار لا عرفه وه بل سال لا اختر دی په دې خوب ولیدلو بیا اودشله په دغه شپه باندې بیا فرعه ثانیه بیا یې ولیدل بیا چې کله د اختر شپه ده نو بیا یې ولیدلو نو بیا اقدام وکړو چې یاره دا خوب څه دی رښتیا اوس دلته سوال راځي چې خوب خو په شریعت کې دلیل نه دی که نه نو جواب دا دی چې د انبیاو خوبه دا وحی ده د انبیاو خوب بالاتفاق دا وحی ده دا د حدیث نه ثابت ده بخاري روایت دی د مشکات چې د الله نبی زموږ د انبیاو زړونه دا بیدار وي او سترګې م پټي د دې د وجې نه تا ته ما ویلي چې د انبیا علیه السلام خوبه ناقض الوضو نه او دس نه ماتی لکه صحابي د رسول الله سم شپه وه څه به ملاس ابا خنار شروع کړو راپاڅېد بیا په منځه ودرېد بیا به ودشلو بیا به راپاڅېد نو دا ولې ځکه د انبیا علیه السلام خوبه او دستا نه مات دا د وجه انتظار کوي هر ټیم نو د دې خوب واحده رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو یو سړی معاویه رضی الله تعالی عنہ یو سړی په غږ وکړو یا ابن ذبیحین ای د دوه حلال شوو بچیا وی په ضحک نبی رسول الله او خاندله وی بیا ته موږ ته پوښتنه وکړه چې دوه حلال شوو بچی څنګه نو بیا رسول الله سلام بیان وکړو چې یو خو اسماعیل علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دویم چې وا نو دا د نظر یې منلی و نیکې عبدالمطلب کو زما لسم بچی پیدا شلو نه به زه د الله دپاره ذبح کوم نو دی به د بوتانو په نوم باندې اولاد حلالول لکه شیعه چې د حسن او د حسین په نوم باندې ذبح کوي نو کې عبدالله پیدا شو د رسول الله سلام پلار نو په ده باندې الله مینا چلې وه نو بیا یې ورته وویله چې د دا په بله کې خسنه یې واچوه او څه کوه لس اوښان او یو طرف ته عبدالله نو بس خسنه یې واچو یو خسنه په نوم د عبدالله او بل خسنه په نوم د لس اوښانو بس راخود به او د عبدالله به راخود نو لس خسنې راووته نو سلو ته اوښان ورسېدل نو چې سلو ته ورسې یولسم خسنې دا د اوښانو راووت نو هغه اوښان یې د ده په بله کې نظر کړه ذبح یې کړه عبدالله بچ نو بیا په عربو کې چې دیت مقرر کو الله کنه نو د یو مړي دیت څو دی 100 اوښه دا د دغه نه دا تا ده وکېښودلی شوی نو دا ځکه یې ورته ابن ذبیحین ویې ویل ای د دوه ولال شوو بچیه نو په پلار باندې څه شوې وه د ذبح حکم شوی او دارنګ اسماعیل علیه السلام بیا دی کې اختلاف دی چې آیا دا ذبیح دا اسماعیل دی او کنه دا اسحاق دی په دې کې د علماو اختلاف کړی دی کې دا عبدالله بن عباس او عباس او عبدالله بن مسعود او جابر او علی او ابن عمر او عمر رضی الله عنهم دا و صحابه وی
چې دا ذبیح څوک دی؟ هغه یې ویه چې دا ذبیح اسحاق دی. ذبیح څوک دی؟ اسحاق ذبیح دی. دا اوو صحابه قول دی. په تابعینو کې دا قول د علقمه دی، د شعبی دی، د مجاهد دی، د سعید ابن جبیر دی، د کعب الاحبار دی، د قتاده دی، د مسروق دی، د اکرامه دی، د عطا ابن ابي رباح دی، د مقاتل دی، د زهری دی، د سودی دی، د مالک بن انس وغیره. او دا رای چې دا د اهل کتاب د یهود او د نصارا هم ده، وای چې ذبیح دا اسحاق دی. دویم قول دا دی چې نه، ذبیح چې دی دا اسماعیل دی علیه السلام. دا قول دا ابي هريره دی، دا ابو الطفیل دی، دا عبدالله بن عباس دویم قول دی. او په تابعینو کې د سعید ابن مسیب، د شعبی، د یوسف، د ربیع، د مجاهد، د محمد بن کعب، د کلبی او د علقامه دی. او دا قول ځکه غوره دی چې دا د حدیثو د قرآن سره موافق دی، اگر چې دوانه طرف ته دلایل ویل. ځکه چې هلته زیر په اسحاق بشر نه و، بشارت د پچاو دا په اسحاق. بهر کې ابزا ټیم نشته، آیاتونه نشو راړولی. ولما بلغ معه السعی، هر کله چې ورسېدلو د سره بلوغ ته، قال وی ویلا یا بنیا ای بچوړیا، انی ارا فی المنام، زدینم په خوب کې، انی اذبحک چې زدی ذبح کوم، فانظروا ګورا ماذا ترى سات سرای ده. اوس دلته سوال دی یاره، سوال دا دی چې دا خو مشوره ده د بچی سره، نو چې د انبیاو خوب واحده، نو خو چې واحده خو استکار خلاص کن. نه بچی ته ویه فانظر ماذا ترى، دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې پلار څنګه د استقامت غاره، نو تاو ما ته ښیي چې بچی همدغه شانتې د استقامت غارو. دا هم څه استقامت ده؟ د استقامت درته ښیي. نو دا فانظر ماذا ترى، دا نه ویه چې بابا دا خو خوب دی، دا نه ویه چې ولې بابا څوک زامنه لالی څه، نه وایي چې بس څه ته وایي ستا سره یقه وکړه. قال وی ویله یا بتی، ای بابا افعل وکه ما سلرا تو عمر چې تا ته حکم کولی شي، ستجدونی زر دی چې ما به بیا موزي انشاءالله خو د الله خوښه من الصابرین، د صبر کوونکو نه. ابراهیم علیه السلام خو ځکه امه ورته الله ویلی دی، الله ابراهیم چې و نو دا امت وګوره پوره جماعت و، نو دا یې ورته ځکه ویلی دی قربانۍ نه دي که نه. الله رب العزت الله ویا موږ امتحان کړی په ده باندې بې کلمات فاتمهن، ټولې کلمې الله ویا پوره پوره ادا کړي، ټول حکمونه. نو اوس هغه بچی قربان کړی، ته اوس قرباني د ګډ نشي. حاکم چین چورا کوي، مولوي صاحب قرباني به راباندې کېږي خو به نه کېږي، او عیسا وکم او که نه، او کوټی والم او که خر والم، څه شی والم، بزه والم، او دومره عمر دی که دومره نه دی. بچی اوس به د بچي حلالولی چې ابراهیم علیه السلام دا اسماعیل ذبح کړی وی، نو اوس به د بچي حلالولی په نمبر. دا غټه قرباني وه. فلما اسلما، هر کله چې دواړه تابع شلو حکم د الله ته، وتله للجبین، او پریستو دا په تندي باندې. امام قتاده ویا کبه وحول وجهه الى القبله، راسیم لاولو او دارنګې مخې ولا واړولو په طرف د قبلې. وتله للجبین، دا خو یې را روان کړی و که نه، بیا به ګورې دا خو اوږده واقعه ده. را روان یې کړلو په لاره، مور یې برابر کړو، زوی به ونه. نو چې را روان یې کړلو مذبح لی راوستو، مذبح چې کوم ځای باندې حلال کړی دی او ګډ وله بیا راغلی و، الله وله ګډ راولي، هغه ځای باندې اوس داسې ګمبد دی، هغه ځای باندې ګمبد ورکوټ. او د ابراهیم علیه السلام د ګډه وینه چې په کوم ځای میدان توی شوې وه، نو هغه میدان باندې اوس دی چې کم مذبح جوړ کړی د حلاله کې د قربانۍ عربو ځای، نو دا څومره قربانۍ نه چې کېږي، نو د دې د وینې لی پیپ ورکړی،
نو اقه د ابراهیم علیه السلام چې په کوم ځای ګډه راکوي په اقه جدایي نه څڅي سنت ابراهیمي را ژوندي کیږي. نو په لاره باندې شیطان وسوسې ور واچلي، نو په څه وشتو؟ په ګیټو باندې وشت. نو اوس چې جمرات ته ولې جمره عقبه غټ شیطان وړوکی شیطان دا ولي؟ نو دا سنت ابراهیمي دي. وسوسې ور اچلې وي څنګه به بچی څو کلالی ذبح کوي، دا وسوسې به ورته اچلي. وتله للجبین او سیم لاو راوی غرزاو په تندي باندې. ونادیناه ولی منګ آواز وکړو ای ابراهیم ای ابراهیمه قد صدقت رؤیا رښتینې دی که خوبه انا کذلک نجزی المحسنین دا قرنګې منګه بدله ورکو نیکو کارو لره. ان هذا لهو البلاء المبین یقینا دا امتحانو ښکاره دا امتحانو ښکاره. وفدیناه بدله کې ورکو الله منګ دته بذبح عظیم هغه مذبوح حلال شوی لوی. ذبح په معنا د مذبوح دی. حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام ګډ راوست فاذبحوا بصلاله غوښه چا وخوړه ویې چې څوک هلته و هغه به خوړلي. د دې سوال ستاسو ضرورت سانه تپوس څوک نه کوي، نو تعالی استاد یا ضرورت هم نشته. وترکنا علیه فی الاخرین پرېښود الله منګه د تذکره او د دا ښایسته صفته فی الاخرین په وروستنو کې. سلام علی ابراهیم سلام دی په ابراهیم باندې. کذلک هم دقه رنګې نجزی المحسنین الله منګه بدله ورکوو نیکو کارو لره. انه من عبادنا المؤمنین یقینا و دا زمون د بندګانو یقین کوونکو نه. وبشرناه منګه زیری ورکو. دا اوس ګوره دلیل دی اسماعیل علیه السلام په ذبح. وبشرناه منګه زیری ورکو دلره په اسحاق باندې نبی یا پیغمبر و من الصالحین د نیکانو نو. وبارکنا علیه منګه برکتونه چولیو په ده ولا اسحاق و اسحاق باندې ومن ذریتهما او د اولاد د دوانو نه محسن نیکو کار وظالم لنفسی او ظلم کوونکي د ځان سره مبین ښکاره. ولقد مننا علی موسی الله منګه احسان کړی په موسی او هارون علیه السلام باندې. ونجینا الله منګه خلاصې ورکړی دوانو لره وقومهما قوم د دوانو لره من الکرب العظیم دا غم لوی نه. ونصرنا الله منګه امداد کړی د دیو فکانو د هم الغالبین د غلبه موندونکو نه. واتیناه الکتاب واتیناهم الکتاب الله منګه ورکړی دیو لره کتاب تورات المستبین ښکاره حکمونو والا. وهدیناهم الصراط المستقیم او کلک کړي والله منګه په هغه لاره برابره باندې. وترکنا علیهما منګه پرېښود په دوانو ذکر حسنه او هغه ښایسته ثنا فی الاخرین په وروستنو کې. سلام سلام دی په موسی او په هارون علیه السلام باندې. انا کذلک نجزی المحسنین دا قرنګې منګه بدله ورکوو نیکو کارو لره. انهما من عبادنا المؤمنین یقینا و دا د بندګانو مؤمنانو نه. و ان الیاس علیه السلام لمن المرسلین د لېږلې شو انبیاو نه. دا بني اسرائیل ته راغلی ابن یاسین. اذ قال لقومه کله چې ویلا قوم تعالی تتقون تاسو ولې ځان نه ساتئ د شرک نه. اتدعون تاسو رابلئ بعلا بعل لره دا د ښځې نوم او د دې په شکل باندې بوت جوړ کړی. اتقان کې سیوطي مولاوی او د دې اوږدوالی 80 ګزو نه دا 80 ګزی بابا او پلنوالی 4 ګزو نه 4 ګزی بابا. نو دی د هغې تعظیم کا او د هغې عبادت به کولو مندر یې جوړ کړی. اتدعون تاسو رابلئ بعلا بعل لره وتذرون او پرېږدئ احسن الخالقین ښایسته پیدا کوونکي. بدل دی د احسن نه دا ښایسته پیدا کوونکی څوک دی؟ الله ربکم چې ستاسو رب دی. و رب آبائکم الاولین او رب دی ستاسو د هغه پلرونو مخکنو. فکذبوه نو دی تکذیب وکړو. فانهم لمحضرون یقینا دی به حاضر کړی شي ورته. الا عباد الله مگر بندگان د الله المخلصین چې بس ساتلی شوي دي. وترکنا الله منګه پرېښولی وترکنا منګه پرېښود علیه ده لره هغه ذکر حسن فی الاخرین په وروستنو کې. سلام علی الیاسین سلام دی ویه په الیاس علیه السلام باندې. انا کذلک نجزی المحسنین دا قرنګې لای منګه بدله ورکوو نیکو کارو لره. انه من عبادنا المؤمنین و دا زموږ د بندګانو یقین کوونکو نه.
وان لوطا او لوط علیه السلام لمن المرسلین د لېږلې شو انبیاو نه اذ نجیناه کله چې موږ نجات ورکړو د لره واله او اهل دل اجمعین ټولو لره الا عجوز یو بوډۍ وه فی الغابرین صفت کېدونکو نه چې ښځی وه ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک کړل رسلو لره وانکم لتمرون دا خطاب د مشرکینو د عربو ته وانکم یقینا تاسو لتمرون خامخا تیریږئ را تیریږئ علیهم په دیو باندې مصبحین کله په وخت د سبا کله ماښام وباللیل او کله د شپې افلا تعقلون دومره د عقل نه کار نه لئ وان یونس یقینا یونس علیه السلام لمن المرسلین د لېږلې شو انبیاو نه اذا بقا کله چې لاړلو الى الفلک المشحونه کښتۍ ډکېله فساهمه خسړی واچو فکان من المدحضین نو شو دا د پړ شوونه پړ شلو ولې دا په قوم باندې عذاب راتو دته الله وحی نه وکړی او دا مخکې د اجازت د الله نه وتی چې په ملک علاقه باندې عذاب راځي کښتۍ ډکه وه یو سړی به کمیدل غواړي نو خسړی واچو د یونس علیه السلام را وختلو فالتقمه نو وی دانګله دریاب ته فالتقمه نو نوڼی کو د لره الحوت مهی وهو مولیم په داسې حال کې چې دا ملامته کوونکی او ځان لره فلولا انه کان من المسبحین کو نه وی دا د تسبیح کوونکو نه للبث نو وخت به تیر کړی وی فی بطنی په خېټه د مای کې لا یوم یبعثون تر ورځ راپورته کېدلو پورې فنبذناه موږ وغورځاو د لره بالعراء په میدان وهو سقیم او دا بیمارو وانبتنا موږ راوټوکول علیه په د باندې شجرة ونه من یقطین د کدو دا یې پاڼې غټې وې او ابي هريره وایي دا ونه وه د خونه وارسلناه موږ ولېږو د لره الی مئة الف یو لاکو او یزیدون یا د دې نه زیات امت ته فامنو ایمان یې راوړه فمتانو موږ پیدا ورکړه دیو لره الهین یو وخته پورې فاستفتهم ته تپوس وکړه د دیو نه درېیم باب د اخره پورې حال د ملائکو د جناتو د زورونه مشرکینو لره فاستفتهم ملائکه تپوس وکړه د دیو نه لربک البنات چې ستا د رب دپاره جینکۍ دي نوڼه دي ولهم البنون او دیو له زامن ام خلقنا الملائکه ایا منګه پیدا کړی دی ملائکه ناثا جینکۍ وهم شاهدون او دوی ورته حاضرو الا خبردارینم یقینا دی من افکیم د دروغو د دیو نه لا یقولون دا خبره کوي ولد الله چې نازولی نیولی الله و انهم لکاذبون دی د دروغجن اصف البنات غوره کړي دي جینکو لره علی البنین په زامنو باندې مالکم څه شوي په تاسو کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوئ افلا تذکرون دومره د نصیحت نه کار نه الی ام لکم آیا شته دی تاسو نه سلطان څه دلیل مبین ښکاره فاتو راوړئ بې کتابکم دلیل خپله ان کنتم صادقین کو تاسو یې وي رښتینې وجعلوا بینه و بین الجنه ګرځیا دیا په مابین د الله او په مابین د پیریانو کې نسب رشته دی ویا د جنات سه وعده کړی دی نعوذ بالله او د هغې نه څه پیدا دي ملائک ته نه پیدا دي ولقد علمت الجنه او یقینا پته ده جناتو ته انهم لمحضورون چې یقینا دی به حاضر کړی شي ورته دا دلیل په دې خبره باندې چې څنګه جناتو لره اور شته نو داسې وله جنت شته سبحان الله پاک دی الله تعالی عما یصفون چې دی بیانوي الا عباد الله المخلصین مگر بچ پاتلی شوي دي بندگان د الله تعالی مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې بس ساتلی شوي دي فانکم یقینا تاسو به وما ستعبدون چې تاسې بندګي کوئ ما انتم علیه بفاتنین نیویا تاسو علیه د دې الله تعالی نه بفاتنین تاسو پاتې کیدونکي نیوی د الله نه تاسو ورکیدونکي یا معنی دا ده ما انتم نیوی تاسو ایمی معبودیکم ندیا تاسو معبودان علیه چې به د الله باندې یو کس بفاتنین ګمراه کوونکی شي په الله باندې یو کس څه کیه ګمراه کی
الا من هو صال الجحیم گمراه کیږي با سړیا چا داخليدونکی جهنم ته وما منا نشتا زمنگنا الا له مقام معلوم مگر اغلا مقام دے معلوم دا قول د ملائکو دی و انا لنحن الصافون او یقیننا منگا سپونه جوړون کیو د الله په دربار کې اند الله و انا لنحن المسبحون او یقیننا منگا پاکی بیانون کیو و ان كانوا یقیننا ودا دا ان مخفف من المثقل دی و ان كان یقینا ودا ليقولون ویلی بی لو ان عندنا ذکرا کو چرته وی اعظم سره یاداش من الاولین درستانونا لکنا عباد الله مخلصین نمنګ به بندگان د الله تعالی چن شویا نو چې کله ولراله قران فکفروا به نو کفر یو کو پدا کتاب فسوف يعلمون زرد چې دای په پویش ولقد سبقت کلمتنا یقینا مخیا تیر شوی دا فیصله زمنګا لعبادنا المرسلین د فارا د بندگانو زمنګ مرسلین لګل شولا انهم یقینا دوی بالهم المنصورون د دیو با امداد وکړي شي یا په دلیل سره یا په غلبې سره و ان جندنا یقینا زمنګ لخر لهم الغالبون دوی دی غلبه مندون فتول عنهم نو مخ واړاو د دیونه حتی ان یو وخت پورې وابصرهم او بیان وکدیو تا یا انتظار وکدیو تا فسو بیبصرون زرده چې دی بیوینی افا بیعذابنا یا زمنگ پا عذاب بانی یستعجلون دی جلتی کیا فیدا نزل بی ساتیم کلا چه نازل شوراکو شید دیو پا غولو کیا سودی ویا بیداریم او فرا ویا بی فناء الدار امام قرطبی ویا پا غولو دیو کی فسا سباح منذرین نو دیر بد دی سبا دی رولی شو وتولان هم مخوارا د دیونا حتی این یو وقت پوریا وابصر او بیان وکدیو تا پسو بیبصرون زرده چه دی بیوینی سبحان ربک پاک دی رب سا رب العزه چې رب د عزت دی هم یصفون دا سنا چې دی بیانې الله لرا ولد وسلام او سلام دی ول المرسلین په لګلې شو انبیاء والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د کلام اغزال لره دی چې رب د مخلوق دی امتیازات د سورۃ دا حال د ملائکو د حور شیاطین په کواکب باندې سلام په انبیاء علیه السلام باندې او ذکر د زبد ولد د ابراهیم علیه السلام ذکر د الیاس علیه السلام نصرت د انبیاء او واخر دعوانا